نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې یو څیز دی چې زه په خپل امت باندې په هغې باندې ډېر زیات یریږم او دا څیز هم داسې رکوټي څیز نه دی بلکې دا عظیمه ګناه ده چې په دې باندې د انسان عبادت ختمیږي هغې ته ویل کېږي رکوټ شرک صحابه کرام هو غټ شرک پیژنده نو د دواړو جهانو د سردار مبارک نه تپوس وکړ چې وما الشرک الاسعر یا رسول الله د الله رسول رکوټ شرک څه ته وایي د دواړو جهانو سردار مبارک او فرمایل الرياء والسمعه چې انسان عبادت کوي نو د دې دپاره کوي چې ما ته خلق نیک انسان او پرهیزګار وایي عبادت د ښودنې دپاره کول او بل ته خپل عبادت او رول چې ما دا د عبادت کړی دی او د ده مقصد دا وي چې د عبادت زه خلکو ته وښیمه نو خلکو کې به په عبادت گزار او تقوادار او پرهیزګار انسان باندې مشهور شم نو دې ته امام الانبیا رکوټ شرک ولې ویلی دی ځکه عبادت چې انسان کوي نو هغه به خپل عبادت به الله ته ښیي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله انسان او پیری د دې دپاره پیدا کړی چې د الله عبادت وکړي نو عبادت به ښیي الله ته او چې ته وایې چې دا پلانکي هم زما د عبادت باندې خبر شي نو هغه پلانکي دی په دې ښودنه کې الله سره شریک کړه حالان کې د عبادت مقصد خالص د الله رضا الله به راضي کې الله به خوشحاله رونو د یو ځای نه چې سړی بل ځای ته ځي